جاوید چودھری اچانک د عمران خان په حق کې یو ډیر غټ بیان جاری کړی دی. مسلم لیگ نون لیډرشپ د مسلم لیگ نون حمایتي خلک اخر د عمران خان په حق کې راووتل. دنه علاوه جاوید لطیف هم د عمران خان په حق کې یو ډیر زبردست بیان جاری کړی دی. رانا ثناءالله هم د 9 مئی حواله سره یو غټ بیان جاری کړی چې په هغه هم خبرې کو د پیمز هسپتال چې کوم واقع شوی د پیمز هسپتال کې چې کوم اور لګیدل دي 12 ماشومان چې پکې سوځیدل دي دا غي انکوایري د پاره یو کمیټي جوړه شوې ده چې په هغه باندې هم غټ تنقید کیږي. په دې ویډیو کې ډېر اهم اپډیټس دی. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهلا رازو جاوید چودھری باندې خبره کو چې څنګه اچانک د عمران خان په حق کې خپل بیان جاری کړی دی. پیمز واقعیا کې شهباز شریف یو سیکریټری چې کوم دی هغه د خپل عہدې نه فارغ کړی دی. نو په دې ورته جاوید چودھری ویلي دي چې تاسو ولې د سیکریټری د عہدې نه فارغ ولو خو د دې الزام هم په عمران خان لګولو. تاسو د ارسه الزامونه په عمران خان لګوي نو د دې الزام هم په عمران خان لګولو ولې مو د سیکریټری چې کوم دی ولې مو د عہدې نه فارغ ولو. یعنی یو تنزیه خبره ولا کړی یو تنزیه مسلم لیگ نون تخپل پارټي ته شهباز شریف ته یو تنزیه بیان جاری کړی دی. جی بل د نون لیگ جاوید لطیف ویلي دي چې زموږ د پاره عدم اعتماد د لاره د عدم د اعتماد لاره هموار کړل شو چې موږ د عمران خان خلاف عدم اعتماد راولو خو هغه فیصله د موږ غلطه فیصله و. موږ ته پکارو چې د عمران خان حکومت مو پریخه وي موږ اسه بد کړی دي چې د عمران خان حکومت مو راورزولې دي. یعنی دا خبره څوک کوي؟ دا خبره د نون لیگ جاوید لطیف کوي. جی د مسلم لیگ نون لیډر دی. جی جاوید لطیف دا وایي چې موږ له نو پکار چې د عمران خان حکومت مو راورزولو موږ له پکارو چې د عمران خان حکومت مو پریخه وي لکه هغه زموږ غلطه فیصله وه. او په 9 فروری چې نواز شریف انکار کړی وی کنه د دې حکومت اغشتونه په 8 فروری الیکشن شو په 9 فروری هغه حکومت واغشتو. نو که چېرې نواز شریف انکار کړی وی نو د حالت په دومره خراب نو لکه خپل لیډرشپ چې کوم دی د عمران خان خلاف بیانات د عمران خان په فیور کې بیانات ورکوي. رانا ثناءالله ویلي دي چې 9 مئی یو غټ جرم دی په هغه کې ډي جی آی ایس پی آر ویلي وو چې دای د معافي وغواړي یعنی کم خلک چې پکې انوالو نو د معافي وغواړي نو خبره به مخکې لاړه شي. نو هغه معافي نه غوښته بلکې هغه الزام په موږ باندې ولګولو چې دا تاسو په خپل کړی دي. 9 مئی واقعیا چې کومه ده وای الزام په آرمي ولګولو چې دا آرمي په خپل کړی دي. وای کچره دای معافي غوښتلې و نو دا خبره مخکې تلې شو. دا بیان رانا ثناءالله جاری کړی دی. خبل د پیمز هسپتال یو انکوایري کمیټي جوړه شوې ده چې د حواله سره رؤف کلاس را یو صحافي دی غویل دي چې د انکوایري مشر څوک دی. د دې انکوایري مشر هغه سړی دی چې په هغه باندې خپل د نایب انکوایري نه چلیدلی دي د په خپل الزامات نو دی بل د انکوایري څنګه صاف او شفاف وکي چې د مشر چې کوم دی د انکوایري کمیټي چې کوم مشر دی هغه خپل د انکوایرانو ډکته په هغه باندې خپل نایب د دنیا انکوایري نه کړی دي. نو بیا به د پیمز هسپتال د انکوایري د کمیټي چې کومه دی به څنګه صاف او شفاف فیصله وکړي. نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې د دې حواله سره تاسو سره ده په لکه مدیره موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.